حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې زه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره یو ځل په سفر کې وم. نبی علیه السلام د شپې اودس وکړو او په لمونځ باندې ودرېدو، نو زه هم ورسره په لمونځ کې شریک شوم. نبی علیه السلام سورة بقره په یو رکعت کې ولوسته او چې کوم د رحمت آیات به راغی، نبی علیه السلام به په هغه ځای کې ساعته پورې د رحمت دعا وکړلې او داسې چې کله به د عذاب آیات به راغی په هغه ځای کې به ساعته پورې د عذاب نه پناه وکړه. په صورت په ختمېدو یې رکوع وکړه او دومره اوږده رکوع وکړه چې څومره ساعت کې سورة بقره ویلی شي او رکوع کې سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت ویلی. بیا یې هغه اوږده سجده یې وکړه. بیا یې په دویم رکعت کې دغه شانتې سورة آل عمران وویل او دغه شان په یو رکعت کې به یې یو سورت لوسته. دغه شان څلور رکعتو کې په باندې شپږ سپارې ولوستلې. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ هم خپله یو واقعه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د لمونځ کولو نقل کوي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي پس نبی علیہ السلام په څلور رکعاتو کې څلور سورتونه ولوستل، د سورت بقرې نه تر سورت مائدې د ختمېدو پورې دی په څلور رکعاتو کې ولوستل.